را روانه ده حضرت ابراهیم علیه السلام ته ورسېده. د ابراهیم علیه السلام الله ډېر ازمایښتونه راوستل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. دا لوی مضمونونه په دې پراته دي. مختصرا دغه چې په دې سورې صافات کې چې کوم آیات تلاوت شو، ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی څه کړو؟ حکم کړو چې ته د عراق نه چېرته لاړ شې، مکې مکرمې ته سره د خپل بچي د حج په بیان کې تېر شوی دی. خپلې بیبي حضرت هاجرې سره لاړو. بیا په هغې کې یو امتحان دا و چې کله دا ماشوم د شپږ اتو کالو شو، اسماعیل لږ رالوی شو، نو ابراهیم علیه السلام څه کوي؟ خوب ویني. دا خوب یې کله لیدلی دی؟ دا خوب دا یې کله لیدلی و؟ کومه شپه وه؟ نو د غټ اختر دا میاشت چې راوخېږي اوومه ورځ او اتمه شپه، اتمه ذوالحجه په شپې باندې ابراهیم علیه السلام خوب ویني چې الله ورته حکم کوي چې ته څه کوه؟ خپل بچی ذبح کړه. چې سهار راپاڅي ابراهیم علیه السلام ډېر سوچ کوي تر ماښامه پورې، فکر کې پرېوتی دی. بیا په اتمه ورځ او په نهمه شپه باندې ابراهیم علیه السلام واپس دغه خوب ولیدو چې الله ورته حکم کوي چې خپل بچی څه کوه؟ زما په نامه باندې ذبح کړه، حلال. بیا ابراهیم علیه السلام سوچ بیا نهمه ورځ ده او لسمه شپه ده، د غټ اختر شپه ده. په دغه شپه باندې چې بیا خوب ولیدو چې سهار را بیدار شو، خپلې بیبي حضرت هاجرې ته وویل چې زما دا بچی تیار کا، وی لامبه و پاک ساکي کا، دې څه د یو ډېر لوی هستې ملاقات ته بوځي. بیبي ولګېده، ماشوم یې ولامبولو، تیار یې او بچی ته مو وایي راځه بچی زه تا بوځم د یو ډېر لوی هستې ملاقات ته دې بوځم را روان یم. اوس چې کله را روان شو، شیطان راغی، زموږ ستا ازلي او ابدي دشمن دی راغی. حضرت هاجرې ته وایي ته خبر یې ستا خاوند ستا دا زوی چېرته و؟ ورته یو هستې سره یې ملاوت. وایي هستې سره نه، حلالۍ یې ذبحه کوي. نو دا ورته وایي که بنګله یو پلار او خپل زوی حلالول دا عقل مني. اول ګوره اولاد ډېر لوی چې د چا شته هغوی نه قدر نشته، او چې د چا زما غونده نشته هغوی ورپسې سترګې راووتې. ما نه یې تپوس وکړئ چې د اولاد څومره قدر دی. الله دې چې څومره بې اولاد دي سره زما ټولو ته د الله د دې منبر د برکته الله ټولو ته جوړې د نیکعمله صالح اولاد نه ډک کړي. دوی بچې هم څوک حلالوي او ورته یې نه د الله حکم کوي. ورک شه مردوده چې د الله حکم دی، بیا پکې څه خبره پاتې شو؟ پرېږده چې حلالي کړي. پوه شو چې دلته خو ناکامه شو. رالو اسماعیل علیه السلام ته وایي خبرې چې دا پلار دې چېرته بوځي؟ او ورته وایي یو لوی هستې ملاقات ته. وایي نه حلالۍ دی. ورته وایي ښه یو پلار به خپل بچی حلالوي او ورته یې د الله حکم دی چې د الله حکم دی، بیا سې دې رک شه مردوده. بیا ابراهیم علیه السلام ته راغی. ابراهیم علیه السلام ته وایي ته خو دا خپل زوی حلالې، خو یو خبره یاد ساته چې څنګه حابیل او قابیل مشهور دی. قابیل خپل ورور قتل کړی و که نه حابیل، نو وایي تر ننه پورې هغه خبره موجود ده او خلک یادوي. نو وایي داسې به تا هم یادوي. او ورته وایي ښه ته شیطان یې ته ما دوکه کې. وایي تا ته پته ده چې قابیل خپل ورور قتل کړی و، نو د خپل نفس د خواهش دپاره یې قتل کړی و. څه یې کړی و؟ خپل نفس د خواهش دپاره. او زه چې خپل زوی حلالوم نو د الله د حکم مطابق یې حلالوم، د خپل خواهش مطابق یې نه حلالوم، بلکې خپل خواهش څه کومه قربانوم. رک شه مردوده. ورسېده هغه ځای ته. نو دې بچي ته ګوره، دې بچي سره په لاره سلام کوي چې ای بچي ته خو ما خوب کې لیدلی دغسې. دې بچي امتحان اخلي چې څه وکړم در سره. دا نه که بچي وایي چې مو مې حلالولو نه به حلالو. مطلب دا دی که په رضا ځې خو ټیک ته وکړي د الله حکم خو به پوره کومه. او ورته څه وایي؟ زوی ورته وایي ای پلاره تا چې څه خوب لیدلی دی دا څه که دا پوره که گر گزریه. نو بیا وایي که نه هغه شاعر هم وایي یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ہوئے تو
اوس دا زوی ورته وایي بابا جان یو کار وکړي چاړه به ښه تېره کړي ما به پړ مخ راواچوي ځکه پلار یې هسې نه ستا سترګو کې په ما باندې خفګان راشي او ما پرېږدي بل به دا وکړي ما له به لاسونه وتړې خپلې کپړې به زما نه بچ کړي چې په تا وینه در نه شي او چاړه به تیزه تیزه چلې او چې ما لالی زما په کپړو چې کومه وینه ولګي که زما دا کمیس زما مور ته وړې نو یو سوله چې زما د مور هم تسلي وشي چې زما زوی چېرته لاړو د الله په لاره کې قربان شو چې کله ابراهیم علیه السلام دا چاړه چلوله الله د طرف نه غیبي ندا راغله او الله سکون اسماني یو ګډ راولېږلو هغه په دې کې څه شو ذبح شو اسماعیل علیه السلام څه شو محفوظ پاتې شو